إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو مسلمانانو دار سنا مخی تاسو ټولو ته ستړي مشي وام په خیر علي وام اهلا وسهلا ومرحبا وام چې تاسو دې اجتماع ته لره لره نه تکلیف کړی دی راغلی یې کړهام کړی دی پیسې هم لګولي دي ضروري کارونه به هم پرېښودي. زما دعا دا چې الله دې تاسو ټول اجر عظیم درکړي. سمیلمنو سره به ما ستړي مشي کړي خیرالي به مې ویلي چا سره به نیم میلاو شوی زما زړه غواړي چې هر یو ملګري ته د زړه د کومې خیرالي وم مصافحه وکړم معانقه وکړم. ملګری زیاتی سمیلاو شي سمیلاو نشي دا با زما خوش قسمتی چې هر یو ملګری سره زمیلاو شم او په خیراله وام وګڅوګم دای سره ستړي مشي او نشي په خیراله او نشي دا اس کلام محسوس کوئی چې زمون په زړه کې ستاسو قدر نشتا احترام نشتا بلکې موږ د زړه د کومې نه تاسو خیر علي وایو زمون په زړه کې ستاسو ډیر زائد او ډیر احترام دی دغه تاسو خالص دا عقیده په بنیاد د عمل په بنیاد د قران او د سنت په بنیاد دې ځای او تکلیف وکړي د اجتماع متعلق اراض و مقاصد او نور مسئلے او انشاءاللہ منگا آئندہ وقت کی گجوندی ماسوتان کی ازمال کدئی ٹیم راکئی نظوہ بیا انشاءاللہ دائی تفصیلی بیان کو نن چونکه زمونږه دا یوشتمه اجتماع ده د دې نه مخکې شل اجتماعات تیر شوي دي گویا کې شل کال وشو او دا یوشتم کال دی. داسې معلومیږي لکه پرون چې ما به سوچونه کول تخیل کې به روانم د اجتماع سوچ با میں کو داغی فوائد داغی دا پارا موانی داغی دا پارا خرچی داغی دا پارا انتظامات نو کلا کلا با چه ما آغا سوچ کو زبا بگنی دم پا ما بگونه زک زک شا چه دا اجتماع دا دور لوی پروگرام دا زما دا واسا نده بیا به یو قدم بشاشم بیا به دغسې سوچونه و کله یو منصوبه کله بله منصوبه د الله کرم و د الله احسان و چې ما له ډېر ښه ملګري راکړي وو او د هغه ملګرو په تعاون د هغه ملګرو په ملګرتیا چا مالی تعاون چا بدنی تعاون چا د دعاګانو تعاون کو
اجتماع الله روانه کړه هغه دې حد تورا سیدا چنن موږ څنګه دا غي د زایلو زای نشتا په دې کې د ابتدا نه ما سره زما د ذلې مرګري مولانا مومن ګل صاحب مولانا شمس العادی صاحب مولانا محمد فیاض صاحب او زمنګ د ذلې امیرو مولانا حاجی دلبر صاحب الله دې ول جنتونه ورکی او الله دې هغه جان خسته کی دډاګای دلبر خان جی صاحب چې هغه زمنګا ډیر مرګرتیا کولا منډي ویوالي سنور مرګریو او زمنګ د ذلې امیر او زمنګا مدرس مولانا صاحب او دارنګي زاهد صاحب زمنګا د ذلې امیر مولانا مفتی اکمل صاحب او زمنګا د ذلې ناظم مولانا زاهد صاحب زمنګ د پنځپیر د تنظیم هر یو رکن او هر یو مرګره چای حاله ځلې کوي منډي وای اول داوا چې زما په خپل ولاړم بلچی برا سخوا او نن زه تماشا کوم او مرګري منډي وای او کار کوي دا الله احسان دے دا الله کرم دے دا الله مهرباني دا او د دې بنیاد په اخلاص باندې وو نو د اخلاص کار هغه چاره ناکام ناراضي بلکې هغه مخکې زی او هغه په مخکې رواني په دې کې ډېر خاندان راتل سباداسیو چای خپل مقاصد راتل سباداسیو هغه خپل شهرت راتل سباداسیو هغه دنیا ته ځان خودلو لپاره راتل سباداسیو چای بس نور سم مقاصدو والحمدلله ثم الحمدلله دا میدان الله پاکو دا د پاکو خلقو میدانو او دیتا الله پاک خلق راوستل او پاک خلق به ان شاء الله دې تراولي دا ساسو ټولو دعاګانې دي ساسو ټولو مهنت ده ما قتل دا فیسبوک نن زمانہ کې د اطلاعات یو بهترینه ذریعہ ده نو دا باجاو نیونی تر کراچای پوری پارا جوا کې مرګرو دعوتی پیغامونه چلول چا په عربای کې چا په پښتو کې د پنجاب مرګرو په اردو کې ګجرو په ګجرای کې چا په انګلیش کې داسې او اجتماع چې داغي پیغامات هر یو مرګره خپل ذمہ داری ګڼي داغی اشاعت او داغی دعوت خپل ذمہ داری ګڼي هغه واحد ادا اجتماع ده داسې او اجتماع چې خالص توحید پتنګان داسې او اجتماع چې پای کې دنیاوی اراز او مقاصد نه او پای کې صرف د الله رضا او د هغه لپاره خلک راغونډيږي نو هغه د پنځپیر اجتماع ده پدې کې علما پدې کې طلبا پدې کې عوام پدې کې ډاکټران پدې کې سکول او یونیورسيټي ځوانان هر طبقه پدې کې شرکت کوي او غیر راضي او پدې کې خپل حصہ اخلي جولای ډاکې جیبونه ډاکې د خوشحالو او واپس وطن ته ځي او دا دعوت په مخ کې بیاي الله دې دا آباد لري دا اجتماع مختلف ادوارو کې رااله ما ته یاد دي زموږ غالبان سالورما پنځمه اجتماع او هغه ځای کې سټیجو او مارچ میاشوا او تیز باران وریدا او تیز سیلای وا قاضی حسین احمد جماعت اسلامی امیرو اگر آگلو نو هغه د بیان ټیمو او ډیر تیز طوفانو نو زمونږه مرګرو
چا اوس امت آغا منظر مخی مخی تکیگی علماء طلباء او دی بانسونو سرا اغی مخدیو او توفان با چکلا ترپالو چتو نو دا غبان سرا با اغا مرگریو مچت شو سالورا پینزبور سران خدیو خپیوے پسمکان لگی دی آغای با پا ہوا کی غبانس دیولے ہو خٹیو میں بارانو مو آغای اولادو آغای اجتماع منگا سرطا رسولے وا منگ چه واپس مدرسی تلاڑو قاضی حسین احمد اللہ دیو بخی ما تاوی زماوی چه زمانگا مرگری اگا دیر کلک دی اماوی زمانگ مرگری بخبل موقف دیر مضبوط دی وما چه ستاسو مرگری ولی دل اشاعت عالمی ولی دل نو دا سی مرگری دیر کم پیدا کی نو ما خندل ما قاضی شیب یا بطئی او یا بنی زبایم او یا بنیم خدا مرگری انشاءاللہ چنن سور دی چه لاس کال تیریگی نو بیا با منگ سر زائی نی او زائیو لے بینشو خبرہ نن زمان مخی مخی تکیگی کاچ حضرت شیخ القرآن وے او دا اتمالی دلے وے کاچ دا آغا مرگری چاہی تکلیفون تیر کڑیو آئی وے او آغای دا اتمالی دلے وے یو دا سی وقتو چه دا پنجبیر دا خوڑ غاڑا دا مشرکینو پیرانو دا ملنگانو او د مبتدیینو مولیانو نه ډکوا او ټول شیخ القرآن په سیاپا کړي وا لخر کړي و راغلی وو شیخ القرآن یوازې وو نن هغه ځایونه کاغه د خوړ غاړه دا کاغه پټي کاغه لاري کوڅې دي هغه موحدینو نه ډکی دي علماء دي طلباء دي عوام دي دنیا دا او هر لارا کوڅه ډکه دا او هر یو د پنځیر سړی او د بخیرالی وای هغه قدر کوي هغه براتلو باندې خوشحاليږي دا د خدای قانون دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہ ته خط لیږي او بادشاہ ابو سفیان ودرو او داغنه ته بوسونه کوي یو تاسو دینا دا کړو چې مرګري کمیږي او که زیاتیږي ابو سفیان ورته وی داغه مرګري زیاتیږي او مرګري باغ باندې مایندي دا سره مینا کوي دا سره محبت کوي الحمدلله ثم الحمدلله نو هغه مینا هغه محبت هغه خلوص کله نمونه سو ګوري نو هغه د جماعت اشاعت توحید و سنت دا مرګري د دای مینا د دای محبت د دای خلوص د دای خودداری شرعی مثال دنیا کې بل څوک نشي قائم وله تاسو یو خبره کوم منګه دای اجتماع کوو دې نه کوو چې منګه په چا باندې روب واچو یا منگا حکومت دنیا تو خیو چه منگا دیر خلقیو او منگا گوری داسی کو او منگا داسی کو منگ دا کولے شو او منگ دا کولے شو نا منگا جزانیو کمزوریو یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الحمید منگ ضرور نیو منگ بدماشان نیو من کمزوریو من غریبانانیو من جزانیو زمن مقصد دانے چه من دی اقتدار والو من دی کرسائی والو نا زمن مقصد دانے چه پا دی ملک امن راشی دی ملک خوشحالی راشی او امن او خوشحالی آپ یو سوسی زنو باندې راضی یو امن راضی دا اللہ پا کتاب دویم امن راضی دا توحید پا اشاعت باندے او قرآن دا دی ذکر کئی دا امن خبرہ چکئی نو اللہ وی
वज़कुरू निअमत अल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। तासु दे यौ बल दुश्मनान वई, अमन मफकूदो, अमन रुको, अमन नओ आगे खत्म कर तासु रुना रुना उगरु फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम अल्लाह फायुई यौ बल की ज़ुलुना वरुस्तल दासी मिने पैदा का फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। तासु दा अल्लाह प किताब दा अल्लाह प नेमत रुना रुना उगरजे दई। द्वेम अमन राजी प तौहीद अल्लाह वही अल्लज़ीन आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। ची ईमान राड़ तौहीद उमन और ब्या शिर्क दागी सरे औजाय न क दई लामन दे व हुम मुहतदून और दई बसमलार रवान दी। हज़रत शेखुल कुरान अल्लाह दी बिरहमतुन उलीगी द जमात इशाद तौहीद व सुन्ना बुनियाद अगी खोदे हो। दागत दो उस्ताजानू यौ उस्ताज पर तौहीद के हाथ तरह से दिले हो, बल उस्ताज पर इनकलाब के हाथ तरह से दिले हो। यौ दागे उस्ताजो मौलाना हुसैन अली नव्वर अल्लाहु मरकदहू, द्वेम दागे उस्ताजो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह उबैदुल्लाह इब्न इस्लाम मौलाना सिंधी चवर दवाई दा दो उस्ताजानू दागो और द दुआरो असर हज़रत शेखुल कुरान अगस्ते हो द दिवा जाए के दो सिफतु न हो। यौ सिफत प तौहीद बांधे क्लक उड़ाड़ो और पदी बांधे सौदा चरे न अकड़े और द्वेम आगे के इनकलाबी असर हो कराचाई के मुलारा तवी वे शेखुल कुरान नव्वर अल्लाहु मरकदहू कराचाई तरागले हो रूमी जल बांधी चिरागे मंगा पे मदरसा की सबक वे ये बागादर मदरसा की मुदर्रिसु वे मंग तालिबानू वे मंग देवी चिजा कराचाई बबला वावड़ी द मायूली वे मुलार आगले कराचाई था और दाग पस्तरगु की दा असर दे, दाग प जवा की दा असर दे, दाग प खबरा की दा असर दे। चर चर तलाड़ शी इनकलाब रावली, इनकलाब बराशी शिरकियात और बिदात बखत्म शी तौहीद और सुन्नत बखूर शी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दा असर शेखुल कुरान के उमो और दा अल्लामा तुमरा मुंतकल करे दा अल्लाह एहसान दे और दा अल्लाह करम दे दा अल्लाह मेहरबानी दा और माल बिया चलुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रा तखोदले सड़े ऊंचा तोले उमशम उच कले राउगुरजुमा नबिया सटुम माती दा खुदाए माता चल खोदले और दा चल माल राजियुम और डीर दा सी ऊंचू दा अल्लाह एहसान और दा अल्लाह करमो दुदी इज्तिमा खूबुना बमंगली दल सोचुना बाकुल अल्हम्दुलिल्लाह का इज्तिमा नंदी हाथ तौरा सीधा चिदागी पे इफ्तिताह की दूर खल्क की जो खल्क पे इज्तिमा की दूर नहीं चागा इफ्तिताह मंगूला कल दकार द इज्तिमा को प्रेदा चिदकार इज्तिमा मंगूला दूर दुनिया राजमवा बल चाप इज्तिमा की उमदूरा खलक दी दा अल्लाह एहसान और दा अल्लाह करम दे उलमा दूर दी चिमंग सके जायनी ची चाचा लटे मोर को मौलाना शम्सुल आदिर आता वही यार जी तवाई चे वक्ती बस का नुबियादा उलमा नखलासी की नुमाइदा को गरजर ता पे यकीन सरवाम कतो यौम याश इज्तिमा की दे और भाई की सिर्फ 5 घंटे खूब लावर के और यौम याश इज्तिमाई यो आलिम राजी बयान करी इशाद उलमा फारम दे दी कि ब्याम उलमा नखलासी और यो खबर आरता बला को इशाद तौहीद व सुन्ना दाद उलमा फारम दे
څنګه فارمی دا هر یو شي ځان لا دا سونو فارمی د اوخانو فارمی د کونترو فارمی د تاوسانو فارمی دا د علماء فارم دی دیتا چې امی سړی راشي نو هغه عالم شي بیا د قرآن درس کوي او د دینا چې ملاوزی هغه امی شي د دینا چې مقرر او خطیب وزي هغه امی شي بیا بل څه ورځي نه به د کانزلو دا دی جماعت کې خدای دا کمال اچولې په دې جماعت کې الله دا تاثیر اچولې او دا با ان شاء الله دا درې ورځې تاسو وی نه چې کوم یو عالم راځي نو ته وایې را د ډېر ښکلی بیان وکړه داسې بیان به بل څوک ونه کي نو چې بل راشي نو ته وایې ته خو د هغه نه هم ښه بیان وکړه هر یو به دلایل وایي د قرآن او د سنت کنزل به نه کوي کنزل خو سپک خلک کوي کنزل هغه څوک کوي چې هغه دا غواړي چې زما مور پلار ته د خلک کنزل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې او تن دا غواړي چې دا هغه مور او پلارو کنزل شي وی نه داسې وسوږي وی چې دا بل هغې ته کنزل کې نو ستا هغې ته به کوي موږ د شیخ القرآن کنزل نه دي ښېري ګینې موږ لا ډېر ښه کنزل راځي چې بیا پښتوني کوستان کې طالب ما یو کوستاني طالب د پښتون جنگ شو نو کوستاني کنزل کول دی پښتون ورته کنزل کول په کوستانه کې او دوی وکړو جو په پښتو کې اړم شو ساداسي که موږ نیولې ما ته غلې غوندې غوږ کې ما مړه سي ځان ستړی کې تاړه مې په پښتو کې کنزل کې کینا ما دې داسې وکتل ویړو خو به میخ شي که نو موږ لړۍ خور هم راځي او موږ لا چې موږ به په قرآن او حدیث وایو او دا به انشاءالله تاسو وګورئ چې کوم یو عالم دې ځای کینی نو دا هغه د خولې نه به د قرآن او د حدیثو شیبې رواني ابن جوزی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی ابن جوزی تاریخ میں کوت نو لیکلیو چې ابن جوزی رحمت الله علیه چې وکاله تقریر لاته نو خلق با یو ورځ مخکې راغلیو ځای به نیولی و چې نږدې ورته ناست یم چې بیان یې واورم دته وګورم د ابن جوزی رحمت الله علیه تقریر په دریو خبرو مشتمل و یو دا چې هغه به کله تقریر کو نو هغه به د قرآن آیاتونه ډېر پخوان وي دویم هغه به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دلیل کې پیش کول او دریم هغه به اشعار د عرب وي اشعار به وي او پاغي به د خپل خبرې تایید پیش کو الحمدلله زمون مرګري چې کله شروع کی نو د قرآن آیاتونه او د هغې تطبیق او د هغې خود احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره اشعار په مختلفو جبو کې نو هغې سره یو نور حسن یو نوره مزه پیدا شي عرض مې دا کو زمونږ مقصد صرف او صرف د الله د توحید اشاعت دی زمون مقصد د سنتو د پیغمبر اشاعت دی زمون مقصد د شرک او د بدعت رد دی د رسومات باطله رد دی زمون مقصد د مسلمانانو او موحدینو اتفاق او اتحاد دی د مغضوب علیهم او د ظالمین سره اتفاق زمون مقصد نه دی هغه موږ کې وایو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین داغه چا په لارم بیا چاغه سره د علم گمراه شوی دي یا غي حیران او پریشان دي نو موږ اتحاد غواړو اتفاق غواړو خود هغه چا غواړو چې هغه صحیح عقیده ای
داغه چا غواړو چې په توحید باندې مضبوطی داغه چا غواړو چې هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سنت باندې ثابت قدمي نو موږ د هغه سره اتحاد او اتفاق غواړو موږ د مسلمانانو ملکونو کې امن غواړو خصوصا زموږ ملک پاکستان موږ وایو چې بدی کې امني سکوني او یو خبر درته کوم څوک برازي ای به یو څوک به وای دا کوپر دی او څوک وای زګه د کوپر دا پتو دی ډیره خلګي ما ډیر ملکونه کتلی دي خو د پاکستان په شان دی بل ملک نشته ګوره بل ملک داسې اجتماع نشي کوله بل ملک داسې درسونه نشي کوله دا یو پاکستان دی چې پدې کې اجتماعات دي پدې کې درسونه دي پدې کې مدرسې دي پدې کې علما او طلبا دي نو چې دا ملکم د کفر شو نو ماته د اسلام ملکو خای چې زاغي تلاړ شو او دا پرېد او کنا کپدې ملک د اسلام کار کیږي نو زما مهربان دروانونو بځای جوړ کا دروانونو بځای د بدای بځای خو آیا د بدی خبرې بځای خو آیا او دا د یاري خبره نه دا د زړه ورتیا خبره ده چې ته دعوت چلے او پای کې ستا عقیده دای چې کای څوک را سره نه الله را سره مل او زما اس پروا نشته ما چې کمایاتونه ویلو پای کې الله دا وایي ان ولي الله الذي نزل الكتاب ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين زما پیغمبر دای دوایا اعلان ورتوکا ان ولي الله الذي نزل الكتاب زما دوست او زما مرګره او زما معاون الله غزاد دے چې قران را لګل دے وهو يتولى الصالحين او دا الله دوستی کوي دا غچا سره چې وینه کان صالحین چاته وي صالحین هغه چاته وي چې دای خبره مخکې ذکر کړی دا دا غي خبره مخکې ویلې دا چې دا غي خبره دا چې غي وای ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا هغه کسان چې تاسو بغیر د الله نه را مدد کوي تاسو ورته بغیر د الله نه را مدد شوي عباد امثالكم تاسو غوندګي بندګان دي حاجت رواحان دي تاسو غوندګي بندګان دي الہان دي تاسو غوندګي بندګان دي هغه مددګاران دي عباد امثالكم فدعوا وليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين رامدد کئی غیل را چغ وردوی ستاسو امداد دیوگی ستاسو سوال لی منظور کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ای زی وردوائی رامدد شی رامدد کا آغا پیر رامدد کا آغا ملا رامدد کا آغا ملنگ رامدد کا او زاغد استا امدادو کی خپلا محتاج دے و عاجز دے اللہ دا آگی ذکر کئی چاگا خپلا عاجز دی و محتاج دی و دا آگی وسوس کی سم نشتا سورہ فرقان کی چکل دا آگی ذکر کئی نو اللہ فرمائی چاگا طول عاجز دی محتاج دی آگا چتا سوی رحمدت کوئی او چگی ورطا ہوئی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِي آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ونی واللہ بغیر دا اللہ نا نور حاجت سر گون کی حاجت پورا گون کی نشی پیدا کو لئے سیاو شے وَهُمْ يُخْلَقُونَ آغا اخبلا پیدا کرے شوی دی
آئی خبلا مخلوق دے غی پیدا کرے شوی ولا یملکونا لانفسهم ضرا ولا نفع واقدار ندی زالا ند ضرر و ند نفع ولا یملکونا موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی د مرگ واقدار ندی د ژوند واقدار ندی د پاسېدو د قبر نه سوره صفا الفاظ وایي واغه چې تاسو ورته را مدد شوای ټکرا نشي ورکوله تاسو ورته را مدد شوای نو فائدہ نشي ورکوله تاسو ورته را مدد شوای نو ځان نه مرګ نشي لری کوله تاسو ورته را مدد شوای ځان له فائدہ نشي ورکوله تاسو ورته را مدد شوای د قبر نه نشي را پاسې ده اللهم ارجل يمشون بها آیا دا غیخ بیشتے جدلل کئی باغی باندی ام لهم ایدی یبدشون بها یا دا غی لاستے چنیول کئی باغی باندی ام لهم آیون یبصرون بها یا دا غی سترگشتے چلی دل کئی باغی ام لهم آذان یسمعون بها یا دا غی وگونا سیچ باغی اوری چطو آئی مڑی اوری اور آمدد چی وگونے ایسے چپاگی وابری قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ وائے ورد پیغمبرہ قل کلچ سخت زائراشی پیغمبر پاک تا اللہ مکشا وائے وطا اعلان ورتاو کا پڑانگ تکلی ورتاو آیا قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي وائے ورطا پیغمبرہ را مدد کئی ستاسو دبرخی خاوندان او بیا زمان مرگ بندو بستو کئی وَلَا تُنظِرُونَ مالا مولد مرا کوئی لاسو مزاد سچی کوئی نو کئی لاسو مزاد دے محترم مرگرو ما خوین صرف یو سو تمیدی خبری کوم زکا سترم دیر زیاد ما طبیعتم برابر نو دا اجتماع چی رازی یا زمانگا دروجی درس شروع کی دا غین یو افتا مخینا پا ما یو کیفیت شروع شی زبیا پا خبرہ پورا مازغم برابر نہیں او سوچو نہیں خیالو نہیں کور کم زما دا غالی بیا نو پا ما ٹول پوئی وی چیڑای ما زگا وی دی وقت که گوری جنگ گئی زگا زبا خیالو دماغ دا زگا دا دیر لوی بوجی و کلا چه افتتاو شی نو بیا ضرور روخشم نن کو صرف افتتاو شوا نو دور چه دا مازغون آگا بوج لکم شو زمالا اللہ دیر خمرگری را کلی لولو علماء دا عبدالجبار شیخ ہوندی کے عالم مصنف خط مقرر عالم چاگا ماسپخین نرا رسید لے دا لولو علماء راگلی او دیزای ناستی دا خمرگری اللہ را کڑی چا سیج سنبال کڑے شمس العادی دی او فیاض دی چا انتظامات سنبال کړي زمنګ د زلیم او د پنځپیر مارګرو چا د لوډ سپیکر او د بجلو انتظام سنبال کړي مومن ګل او د هغه ټیم او د هغه مارګري چا یو شی او چا بل شی ز بیغمم خو بیا ما بوج په مایی کله چې افتتاح شي او زه افتتاح کوم زمانہ هغه بوج لري شي نو ما زیګر افتتاح کولا شمس العادی راتوی ماخام با افتتاحو کی ماخامانو تر ماخاما خو چه سب ما تیر شو اگا تیر شو ما زیگر راله ما ناستو ما دیوی چی ارم ما سخوتن تا بیانو کی ما زمان کیفیت نسا خبری ما زیگر تر ماخام تر میادا چه ما تیر شو اما تا پتا دا و نور صبر نشم کولے زبا افتتاحو کم نو زمان بالک دماغ پارام شی بیا تاسو کوئی چی سکوئی ونن دزائی دا درخواست کوم چنن 9 بجے پروگرام ختم کی او بیا دا آگے نا بعد مرگر استڑی دی آئی با دماؤں کی او انشاءاللہ دا سارنا و بیا درس قرآن
او بیا به ان شاء الله پروګرام شروع کیږي ټول وخت په مینا او محبت باندې تاسو دی لراغلی بازار لنی راغلی سودا لنی راغلی نو کوشش کوئی چې خپ مینا او محبت ناسي چې څوک بیان کوي چې اغلا خان ور کوي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زمونږ د اجتماع په خیر خیریت سره تورسي یو دعا وکړي چې سوره مرګري دې اجتماع راغلي دي الله دې ټول له اجر عظیم ورکړي کوم مرګري روان دي الله دې په خیر خیریت باندې دې ځای تر ورسي کوم علما بیانونه کوي الله دې دا غي د خلونه د قران او د سنت چینه رواني کی الله دې غي له توفیق ورکي چې غي د قران او د سنت خبره وکي الله دې دا غي خلی د بدر ردو د کنزلو او دا خبرونه وساتي چې هغه مناسب د دې ځای سره نه دا ځای چې چا دا ځایونه ورکړي چا ځمکه ورکړي چا مرګرتیا کړی دا الله د رضا لپاره الله دې هغه پارس کې برکتونه واچي حضرت شیخ القرآن دا مرګري چې سوره وفات شوی دي کناری نه دي که زنانه دي که مشران دي که کشران دي زمونږ د خاندان دي او که بهر دي الله دې ټول هغه جان خسته کی او الله دې زمونږ د اجتماع سر ته ورسي الله دې تاسو له توفیق درکړي چې تاسو په خپل ځایونو باندې خپ مینا او محبت ناسي او دا بیانونه واوري او الله دې د ملک د اصلاح د پاره بلکې عالم اسلام د اصلاح د پاره یو خزر یو ګرځي په فلسطین کې چې سوره مجاهدین jihad کوي یا په نور ځایونو کې د الله د دین د پاره jihad کوي الله دې غیلا نورم توفیق او طاقت ورکي او ظالمان دې الله په خپل قهر او غضب باندې تباہ کی وصلی الله تعالی